فيهم رسولا صدق الله العظيم. سیرت په حواله باندې خبره شروع شي وا چې سیرت په دوه قسمه باندې وو، یعنی دوه حالاتونه بنیادی وو. سیرت بیان دا د بنیادی په دوو حصو باندې مشتمل وو. یو حصہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ولادت با سعادت نمخ کې د بعثت نمخ کې د عرب او د دنیا حالت، او دویم بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدائش او د بعثت نه وروسته هغه ژوند. نو هغه اولنۍ حصہ چې هغه ذکر کېده چې په هغې کې د سیرت اهمیت، د سیرت اقسام، او بیا جزیرة العرب د مکې، او بیا چې د عربو کې تعلق د چا سره، بیا د هغې د خطو څه تفصیل ذکر شوی. بیا موږ په هغې کې برایانې د هغې ذکر کولې د عربو. نو دغه خبره دغه ځای ته رسېدلې وه په تېر شوي هفتې درس کې چې د دې مشرکانو قسمونه او هغه ذکر شوي، بیا یې څه ذکر کېدو. یعنی چې د دې هغه شرک او د دوی هغه اقسام هغه ذکر کېدل چې بنیادی طور باندې په دې کې په څلور قسمه سره شرک و، پنځه قسمونه د شرک. او دغه په شرک باندې ردوم ذکر شوی، خاص تر سوره اعراف کې ذکر دی ان الذين تدعون من دون الله. تاسو چې عبادت کوئ نو هغه خو ستاسو په شان دی، ستاسو غوندې بندګان دي، نو د دوی عبادت ولې کوئ؟ دغه رنګې د چا د ستوري عبادت کو، چا د نور عبادت کو. نو قرآن کریم په هغې رد کړی، د هغې تذکره سوره حامیم 13 وڅلوېښتم نمبر آیت 23 سپاره کې. دغه رنګې په دوی کې د دې سره سره د جناتو د فرشتو عبادت، مختلف اشیاء عبادت په دوی کې پروت و. په عربو کې هغه وخت کې 5 مذهبونه و. کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام بعثت وشو نو د هغې نه لنډ مختصر 5 یو په هغې کې یهودیت و. دا یهودیت چې و دا یو مذهب و چې دا په مکه کې و، او هغه د خیبر او د مدینې خوا و شاته و، او دوی به ځان د تورات والوي. او ځکه دا د موسی علیه السلام امت و، خو خرابي په دوی کې داسې راغل وه چې قرآن سوره بقره او سوره آل عمران کې تذکره کوي د دوی. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. سوره مائده 10 نمبر آیت 6 سپاره. ځان دې د الله پاک محبوبین وي چې موږ خو د الله پاک محبوبان یو. نو دا د دوی ډېر بد عملو. او دویم په دوی کې تحریف و. سوره نساء آیت نمبر 86 15 سپاره کې یحرفون الکلم عن مواضعه. او دریم هغه پیغمبر چې د دوی کتابونو کې ذکر و، په هغې ایمان راوړل په دوی لازم ول. د نبی علیه السلام د هغې نه انکار وکړو. سوره بقره کې ذکر کوي 89 نمبر آیت
ولما جاءهم کتابم چې کوپرې وکړو او دویم مذهب هغه د عیسایتو چې د عیسی علیه السلام امتیان ول هغه د یمن د طرف نه نجران یو علاقه ده التاباد ول هغوی کې هم دغه سانتي عقیده وه چې عیسی علیه السلام به د الله نایب ګڼو سوره مائده 18 نمبر آیت 12 لقد کفر الذین قالوا دا عقیده وه چې دا درې خدایان دي یو الله دویم عیسی علیه السلام او دریم مور د عیسی علیه السلام دا غي تذکرہ قرآن سوره مائده کې کړي لقد کفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه آیت نمبر 73 شپږم سپاره چې دوی درې خدایان ګڼل بل مذهب پدې کې د مجوس اصل د ایران یو ایرانیانو مذهبو زوړ د دین بانی وو زرتش پاغه باندې مشهورو او دا تشپرسو د دوی عقیده دا و چې خدایان دو دي مجوس عقیده سو چې دو خدایان دي یو یزدان دی بل اهرمن یعنی یو د شر مالک دی او بل د خیر مالک دی نو قرآن کریم هغې ته اشاره وکړه وقال الله لا تتخذوا الهین اثنین تر اصل په دې کې زرتش باندې رد دی او په مجوسو باندې بل ډله پکې سادیان مبارک تاریخ کې هم اختلاف دی خو عام دا و چې دا اصل کې عراق زوړ مذهب و هغه د ابراهیم علیه السلام دور دا خلق د نمروز غوندې د هغه د قوم غوندګي د ستورو عبادت به کو د انور او د سپومې عبادت به کو قرآن کریم باغ باندې هم رد کې سوره حامیم سجده وصل ودرشم نمبر آیت سلیشتم سپارا ومن آیاته اللیل دوی بدن مرس پو میں عبادت کو بلکہ درې ټیمه به عبادت کو نور براختو یو د ماسپخین د زوال په ټیم کې او دریم بیا د نور د پریوتو بوخ کې یو اخیری ډله پنځمه هغه به کې حنیفیت هغه میدان ته مراد تینا هغه چې سړی باقی باطل دلونه پریدي او حق تمایل شي دغه ته حنیفیت ویل کیږي یا به وایي د ابراهیم علیه السلام په ملت چې څوک بیت الله قبله ګڼله او هغې ته مونځ او عبادت کو او بیا دغه شانتی د ابراهیم علیه السلام د دین مطابق خلنده خلاصې دا شو چې ابراهیم علیه السلام چې کم تابعدار ول خاص کر مکی والا چې دا قریشو دا د نبی علیه السلام خاندان هم ځانته او په ملت حنیفیت باندې خو وروسته زمانه تېرېدله په هغوی کې دا سرکشي راغله او قرآن کریم دا هغوی تذکره کوي ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی ابراهیم علیه السلام نه یهودی او نه نصرانی بلکې هغه په دین کلک باندې وان اقم وجهک دا مکی والا اصل قریش د مکی خلق اصل په دین حنیفیت باندې وروسته به بګاړ پیدا شو او دا مذهب بهرحال د شرک په حوالې سره دغه خبرې مخې ته راغلې چې په دوی کې دا غټې خوبیانې غلطې وي خرابیانې وي شرک و بت پرستي وه او د هغوی وضاحت وشو سنور خرابیانې په هغې کې د عربو خوبیانې هم وي خو د هغوی برایانې برایانو کې دا وه
یو پاغو کی کهانتو کاهنان جوړدوي او دوی باغو تراتل د مستقبل او د غیب خبرې پیداغونه معلومولې هو به داسې صورت حالن گدل تم نن سبا ده چې نجومیان د خلق راضي جاهلانو د خلقو دا او دا غوینا حالات معلومي د عربو دا عقیده وا چې کاهنان سره او نجومیانو سره به یو جن او هغه جن به د شیطان د خبر ورکو د عربو عقیده هم په دې باندې وا په دغه بنیادی وا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته هم کاهن وي تو والسلام ته کاهن وي په دې عقیده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې کاهن وي خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جبرئیل امین راتلو او جبرئیل امین به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وحی راوړه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به هم د غیب خبر ورکو دوی ته مطلب دا چې هغه د غیب خبر ورکو نو معلومه دا شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی ته خبر ورکړي د کاهنانو نوم دوی معلومه خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وحی جبرئیل راوړه او دوی ته شیطان ناتلو شیطان ورته دا خبره کوله او قرآن سوره شعراء کې د دې عقیدې رد دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په باره کې تردید کوي هل انبئکم بالاخسرین اعمالا چې دی پیغمبر ته دو کاهن وای دوی څنګه چې عام کاهنان د جنات او شیطانان راځي نعوذ بالله نو دی پیغمبر ته جن او شیطان ناراضي بلکې دوی ته د غیب خبر اطلاع ورکي لکه الله جل شانه عزت تاسو ته نخېما چې دا شیطان او جن چاته راځي شیطان او جن هغه خلقو ته راځي علی کل افاک اسیم دا خو چرته غټ دروغجن غټ ګناهګار او کاهن وي دغه سړي ته راځي یلقون السمع پس دوی ورته هم د بری طرف نه خبري وسوسه راوړي هغه سره ملاوي شي هغه د وخت کې دي او اکثر دروغي ځکه دا شیطان بر لاړ شي په یو بل دوی له پاسه کینی او برزي نو د پرشتو یو خبره هغه د وخت کې دي او قرآن داغه متعلق وای شهاب ثاقب یو خبره نیمه دواوري خدا ننان به خبره وسر د ځان نه جوړيږي نو چې کله یو خبره بايږي رښتیا شي حدیث کې راځي نو بس دوی وګوره کنه موږ دې نه وي دا دې و نه شو الان کې هغه ننان مې خبره یو کم سل خبره وسره د ځان نه جوړ کړي خدا سلامه خبره به چرته رښتیا شي بس هغه خبره الګوي دا دومره خبره دا به رښتیا ده او کنه ده نو هغه سل خبرو کې یو خبر رښتیا او ننان مې بسي د ځان نه جوړ کړي الان کې د غیب د بوسونه او دوی به د حالات د مستقبل دا به معلومول باقاعده دغه خلق به ناستول دوی بوله نظرونه شکرانه دا هم ورکولې د بیت الله خواته به ناسول په خانه کعبه کې به ناسول نو دوی بالته او دوی خلکو بوله پیسې ورکولې او بس دا سيزونه میزونه به ولاړل او هغه به دغه کار کو دغه دمون شوپاو دغه تعویز ماویز دغه شزونه به کول او دغه کار به دوروانو دغه د کهانت ویل کیږي بل عقیده په دوی باندې دا هم دا چې پاغي کې کهانت نه بلکې او دی اخبار ضرب مومن بلې کې سورز مخ کې یو واقعا راغل یو کاهن واغه بیا راغی مسلمان شو اسلامي راوړ خپل واقع ذکر کړلو درې سلور صفاتو کې نو هغه بیا خپل وی چې بس منګه دا پراټ کو دا دروغ وای دا چل کو هغه چل کو نو ټول دغه پراټ مراټ هغه سه سکړو هغه ټول خبره ذکر کړو او دغه شان دي صحابه هم د دین مخ کې چې کوم بیا خلکو ایمان نه راوړل نو هغه خپل خبره یا تذکری هر څه به ذکر کولی بس دا دي کو دا دغه څه کو نو هغه ټول خبره به ذکر کولی بل برای دا وي چې پالونه به کول بدپالی بعض شیونه یعنی په دې کې شر دی او په دې کې خیر دی دا کې د بدوی لره اجابه یو غټ جرم او ګناه دومره بدپالی عقیده و چې کله به سکار به کو یا پکار بسلو رکاوټ پر راغی یا با یو سیس به ولیدو مثلا په سفر باندې روان شو یا به د کور وته یو مرغۍ به پاسې ده نو جواب یې کتل خیر طرف ته بلاړه یا کوئی په دې کې خیر دی زه کار د خیر دی او جواب یې کتل هغه
برغې به ګس طرف ته وګرځېده وی مړه بس دا سفر د خیر نه دی. نو چې په دې زمانه کې وګورې چې په لار ولسار څوک مخې له ورشي وایي مړه پلان کې سپیري په تندي راوتی وم بس مخې له مې سهار راغله جو ټول ورځ مې کار ونه لګېد. جو دغه شان که دکاندار کاکا والا جو هغوی سهار دا سپیره راغله جو ټول ورځ تش ناسومه. نو دغه شانتې که ګاډي والا واخلې مړه سهار یو سپیره راخته یو سیټ ته جو اوس ټوله ورځ دغه تش هسې ګړلېدم را ګړلېدم خو سورلی. نو دغه شانتې ورپسې زه هر یو اخله او بس خبره بېګوه یا والا په لاره کې سهار ووتو سپی والا پخې راولاغې جدا سوچ پې راغستې. نو دې د بشریت کې ویل کېږي بدپالي. نو دا صحیح نه ده، دا د مشرکانو عادتو چې هغوی به کوو. او قرآن کریم په هغې باندې رد کړی په سوره مائده کې الله پاک ذکر کوي انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. د دوی دغه پالونه معلومول د پالونو نه دا څیزونه راوښکل دا له دوی بل یو بد کارو چې د خیر او د شر خبرې به معلومولې. او بل یو بد قباحت په هغې کې وهم پرستي وه. دام شرک ته نږدې ده چې کم سړی کې شرک بس د ده د عقیده د ده د عمل بس ټول د شرک په ګډوډو باندې سوی. او توحید عقیده او ښایسته عقیده چې کم سړی کې دا عقیده راشي بس د ده هر کار پاک هر څیز پاک سره تعلق وي. نو وهم پرستی دومره زیات وه لکه نن سبا چې موږ وګورو پوهه او جاهلان خلک د قرآن د صحیح عقیدې نه لرې خلک دغسې دا وهم پرستی. مثلا چېرته مار مړ کي نو بیا وی هلکه تا خو مار مړ کو خو بس د دغه جوړه چې ده که نه د پرېږدي نه ګوره یو ځای کې ته نشي خلاصېدی چې کوم بس یو ځای به دله ګوري او پرېږدي به نه جو هغه غریب د مرګه پورې سار کېږي جو هلکه شپه کېږي جو بس دا سوچ راغستی چې هلکه جوړه را بس چېرته را نه شي. نو دا سره دا وهم پرستي ده. بس یو د نن سبا سوچ کې ورته ټینشن وایو په دماغو کې بس یو سوچ پرو چې هلکه داسې نه چېرته کټ ټوخه لاندې را بس جوړه راشي یا چېرته په یو ځای کې ناستې بس چاپېره به سر تاوی راته وایي داسې نه چېرته هلکه جوړه راشي او ټک راله راکړي. نو دغې ته ویلی کېږي. یا ده د مشرکانو په دور کله به یو اوښو هغې به لس بجې راوړل نو بس هغه به یې بیا پرېښوده وي د دې شا ګرمه شي او عجیبه غونده کې خبرې به یې کولې. نو هغې د قرآن کې هم وایي سوره مایده کې دا خبره ذکر شوې ده. بله غلط عقیده د دوی دا وه چې وهم پرستي به یې دا هم وه لکه د شرک په بنیاد باندې که یو سړی لاړ شي د دې قبرونه خواته دا واښه ماښه ورېبي او دغه وکړي هلکه وایي دا خو دې ورېبل خو شپې د خیر بیا نشته. نو دا بس په ذهن کې انسان ته یو ټینشن پیدا کول چې بس د دې غریب دا ذهن ګډوډ هر ټایم چې هلکه داسې نه دا چل مې کړله خو چېرته ماښام را سره بل چل ونه شي کټ مې چېرته باوا نه شي. نو دا څه د وهم په سلسله کې یا قادسالي چې قادسالي به راغله نو د غوا بلګۍ پورې به یو خاص قسمه واښه وتړل او بس هغې له به منډې ورکړې نو هلکه باران به کېږي. یا به دغه شانې د قرآن کریم غلاف راواغستو هغه به یې وینځو وی اوس به باران کېږي. خو چې کله بیا چېرته زنانه غلاف راغستو په یخنۍ کې نو هلکه وي مه وینځه اوس به چېرته بارانونه شروع شي دې جمي ته ګوره او زموږ دې هلته ګوره موږ د یخ نه مړه شو ته اوس بیا دا غلاف دا وینځي. نو دا په دوی کې دا غلط قسمه وهم پرستیانې او دا عقیدې وي. بله خرابي په هغوی کې دا وه د عربو چې دا ډېر جګړالو خلکو جنګ جګړې به ډېرې زیاتې کولې او قومونه به یې په دې کې قتل و غارت او په خاندانونو ورپسې کېدل او هغه روان به بس جنګ او تور او بس غشې او ټوپک او کوتک او هر ټایم به یې بس د دې سره کار و دا جنګ جګړې به کې ډېرې زیاتې وي. او چې کله به یو بچی پیدا شو ماشوم به نو بس هغه به هم دغه اسلحو سره کار و او په شعر و شاعرۍ کې به د خپل نیکه او د هغې تذکرې کولې چې هغه دومره بادر و دومره خلک یې ویشتي او دومره خلک یې قتل کړی او دا چل یې کړی او دا چل یې کړی پلانکۍ قبیلې سره دومره چل کړی او پلانکۍ قبیلې سره دا چل کړی. نو په دغې وجه باندې علما ذکر کوي د دوی دا قتل و غارت دومره ډېر و چې 53 کاله
اتکم سل کاله یو سل شل کاله دومره به د دوی په معموله خبره باندې جګړې وی بس دا یو سلسله ماشوم به پیدا شو ځواني به ختمه شو مړ به شو هغه غریب به دا خبر نه و چې دا جنګ بندي به کله کېږي جنګ به کله ختمېږي موږ ته به امن کله راځي لکه مثال یې زموږ دی بس هر ټایم سوچ کوو چې امن به کله راځي امن به کله راځي اواز کوه نور ظلم بریدونه نو چې ظلم وي نو امن نشي راتلی به هر حال دا د دوی یو بل قباحت چې هر ټایم بس د جنگ سره مخامخ بله یو بدي په دوی کې دا وه چې شراب خوري پکې وه دومره عامو شراب چې خپل مال دولت دا به ټول په دې باندې خرچ کوو او په دې باندې به فخر کوو دوستان به راجمع شول یاران دا به کېناستل نو بس شراب دا به دومره زیات څکل په یو بل باندې به فخر کوو او چې میلمه به راغی په هغه میلمه باندې به دا شراب دا هر څه وڅکل او چرته یو سړي به نه څکل او هغه به دې په لرې ځان ساتو هغه د بیا په معاشره کې کنجوس وي دی نه وړه پیسې نه خرابوي دی دا چل نه کوي حالانکې دوی به د دې میلمه به چې ډېر زیات قدر او عزت کوو نو په هغه باندې به بېترسه شراب او دا څکل نو یو پکې دا قباحت هم و الله نور دغه شانتې ګڼ قباحتونه او د تاریخ والا لیکلي چې د دوی د شرابو 2.5 نمونه چې د دې نه اندازه لګوي چې د یو څیز 2.5 نمونه خو د هغې به هم څه زور وي که نه وایي هلکه د چا چې زور ګورو نو د هغو شاته شور او دا ګوره چې کسان ګڼي او دغه نو بیا سړي ته بده لګه چې اوس یو ځای کې یو طرف ته ګڼ خلک یو طرف ته 2 کسان نو هغه ګڼ خلک چې هغو په نظر راشي هلې تښتي هلکه وایي ځان وبازه اوس به دې خیر میر نه نو دغه شانتې چې 2.5 د هغو د شرابونو د دې نمونه چې 2.5 نمونه شي او 200 هغه به هم څه زور وي که نه دغه شانتې لا شراب حرام شوي نو انس رضی الله تعالی عنه تذکره کوي وایي معاشره کې به دا شراب څښل کېدل او خلکو بس په بیا سوره البقره کې اول لاړل وي د دې پیدا لږه د خو نقصان یې ډېر دی بیا به سوره نساء 5مه سپاره کې راغلل ولا تقربوا الصلاة چې کله مونځ کوئ نو مانځه په وخت کې شراب مس کوئ مانځه ته مه نږدې کله شراب په لاس کوئ بیا یې په اخره کې حکم راوړو فجتنبوا بس ځان دې بچ کوئ نو انس رضی الله تعالی عنه روایت دی هغه وایي زه د سړي سره ومه واقع وګدره خو مختصر یو ټکی هم په دغه ځای بیا ودرو نو هغه وی زه کشر ابو طلحه رضی الله تعالی عنه دا ناست ول ما دو خدمت کو وی بس دې صحابه ول من دا شراب هر څه ورکړل دوی سکل وی اعلان غونډه کې ولګېد وی ما د دې پلندر وی چې ته باروزه دا اعلان د څه چل شوی دی وی چې زه بار ووتم او بهر لاړم نو هلته اعلان دا کېدو چې هلکه شراب حرام شوي دي وی چې کله دا خبر هغه ما واورېده وی زر رالم مجلس د صحابه وی ما ورته چې بار داسې اعلان وشو چې شراب حرام شوي دي چې کله هغوی داسې دا الفاظ واورېدل وی د خپل د خولې ګوډ هغې راوویستو په لاسو کې نیولې هغې کېښودل او وی بیا یې دا شراب په دې مدینه او په دې کې واړول وای دومره وخت پورې بدبو وه چې باران به وشو د څو ورځو پورې به هغه بدبو د ځمکې نه چوتېده خو چې کله د الله پاک حکم راغی بیا خو صحابه نو په دین باندې هم دومره کلک وو چې حکم راغی اعلان یې واورېدو نو خپل د لاسونو څیزونه یې ښکته کېښودل او بس څیزونه یې په لارو کې واړول چې بارانونه پرې وشول په څو میاشتو خو هغه بدبو د ځمکې نه ختمېده یو قباحت په هغوی کې څه چې شراب پکې دومره عام ول او دا پکې یو لویه خرابي وه انشاءالله نور خرابه بیا په آینده درس کې ذکر کوو الله دې صحیح عمل توفیق